الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یو خو مخکې درس چې کله ملګری دې سره راځي، کوم ملګری چې هغه مزګزار دی دغه د مخ سره ډېر احتیاط پکار دی، د شنه چې په نیت د ثواب باندې سره په عذاب کې گیر شي، چې کله هغه ملګری پاره غیدل دغه نور سره مخکې ځله حرکت را کول. دغه پر خبره رسیدلې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ابن عفان تشکیل کې مکی مکرمه لا جلال شدري خبره د خلکو له وکا یو ضعفا او مسلمانانو له تسلی ورکا چې الله به امن راولي. دیم چې کوم خلک مشرکین دي دوی له دعوت ورکړه د صحیح اسلام، او دریم د صلح بارکه د خلکو سره مذاکرات او خبرو وکړي چې عمرې لم پریدي او کنه. عثمان ابن عفان ال تورغه خلکو له تسلی ورکړه چې الله به امن راولي، او په دې مزمنس کې دعوت امرګه صحیح اسلام لا، او دشمن سره خبره وکړه د دې خبره چې عمرې له سکه زمونږ رسول الله یو کبه ناراضي، دا خبره منځ کې وشوه. هغه پر رسول الله باندې تر عثمان ابن عفان باندې اعتراضونه وکړه چې لګره پنسل څنګه چتی ګړي ودا قشان زمونږ ملګری جامع اشو موږ دغه اقتدا کوو، او د پنسو کته کولو مسله به ذکر کړی شو چې دا ډېر سخت عذاب دی. رسول الله فرمایي چې د انسان سره زمونږ الله خبره نه کوي، د رحمت په نظر باندې ورته ګوري نه، د ګنا نه پاکین، او د انسان له درناک عذاب یو د انسان د او د سماته ومنځم برباد لوی ګنا او کبیره. هغه د طلب د عمره وکي چې عمره وکړي ویلي والله قسم په الله چې محمد رسول الله عمره نه کړي او زه عمره کوم دا قطن نشي کېږي. عثمان بن عفان لازم الله صح فقاحت ور کړو چې یو کار محمد صلی الله علیه وسلم نه کړي نو هغه به دین نه یو، هغه موږ ته شو دین باید ونه وایو. منځ کې هغه پاتې شو، نو خلکو کې د څه आवाज غړ شو، خاص کر د محمد صلی الله علیه وسلم معسكر کې چې عثمان ابن عفان شهید شو. ډیر خپو ځکه ان الرسول الله تقتل لكم چې استاذ دغه وجل کېږي، نو د خلکو څنګه څنګه استاذ وجل ولی سور لسیم سو مجاهدونو بیعت وکي. ابو سنان فرمایي چې اول بیعت ما وکي، سلمہ ابن اکوع فرمایي چې ما درې کرتے بیعت وکي، اول مې وکي به بده منځ کې بیر عالم به د جدا نو رسول الله زمانه طلب وکي چې بیعت وکا. ما ویل یا رسول الله ما خو بیعت کړي، ورزه دریم سلمک دلیل په دې باندې چې د تاکید د پاره د خپل امیر سره بیعت سره بار بار کولی شي، دغه بس ممانعت نه. بیعت په څو خبرو باندې یو دا چې میدان د جنگ نه به تیښت نه کوي، دویم د عثمان ابن عفان انتقام باخلو، دریم د خپل سرونه بشندو خو عثمان انتقام به اخلو، تخته بر دې جن کوونه. رسول الله لکه څنګه مصافحه کې یو لاس ورکول، د قشم بر بیعت کې یو لاس ورکی، چې لاس استل شو عمر بن خطاب د خپل لاس ورلاند کې چې ترڅو د رسول الله د لاس نه مدار شي. اگر که عمر شه باول نه پوي نه و چې لکه داخله څنګه د رسول الله خو لره جمع کیږي، عبد الله بن عمر له ویل تو ورشه داخله ولې رجمع کیږي، دوی بیعت په جهاد کوي، بیا ول بیعت سره مامو کی. اذن دا خبر معلومه شو چې عبد الله بن عمر د عمر شه مخ کې بیعت په جهاد باندې کړي، او اگر که ایمان عمر شه مخ راوړي لري او بیعت سره وعده دا د ملګرو سره وشو، وکړه چې بیعتونه خلاص شو. رسول الله ملګرو له ویلې زید الله نه امید ساتم چې دا ملګری وزمنګ الله ټول جنت ته داخل کی، زمنګ الله ته راضي شي. او دلیل په دې باندې چې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده سورې واقعه کې بیان شي چې د رسول الله څومره ملګری دا ټول جنتین دي، د ابوبکر نه نیولې تر وحشی رضی الله عنه پورې. اې دې په دا مقصد نه چې الله کسان له دنیا کې د جنت زیره ورکړې شوی نه، هم دغه جنتین دي نور نه دي، هغه له زیره ورکړې شوی دی. یو دم لکه ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علي بن ابي طالب في الجنه، عبد الرحمن في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، زبير بن عوام في الجنه، طلحه في الجنه، سعد في الجنه، سعيد في الجنه. نارینه وزنانه د رسول الله د ټول صحابه جنتین دي.
او جنتین به ولې نه ځکه دوی د څه کارونه کړی دي چې زمونږ الله راضي کړی دی یو بیعت د محمد رسول الله سره په جهاد باندې جد ابن قیس په نامه باندې منافق هغه بیعت نه کو ځان اخوا دی خوا کو وخت ورکو صاحب الجمال الاحمر کله چې وخت پیدا شو لري خو له ځان غلې کوم ملګر ورته ویل چې جد ابن قیس راشد رسول الله سره بیعت وکا ویمړ ساسو دې ملګری د بیعت نظمره دی وکړه لټه د ډېره بهتره ده خپل کار کوي بیعت ته جهاد دی لکه اکثر انسانانو وزدا خبره د مجاهدینو په خلاف کې چې دا څه قمقلان دي ځان لمال غټل پکاره دی بلډینګ جوړول پکاره دی اقتصاد جوړول پکاره دی او دا سادهګان دي چې په غرونو کې دشمن سره لاندې وتی دي دا قمقلان دی ودا دغه خبره چې کله یو سړی د مجاهد مسلمان په خلاف باندې کوي نو قران او د سنت نه معلومیږي چې دا سړی اتفاقی منافق دی د جرب ابن قیس په جماعت کې به الله راځي بیاتونه چې کله سره وشول دی وخت کې سهيل ابن عمر راغی عرب ور باندې ترکیش کړو چې ته ګوره شکل داخله عمره لره پرې دین اسمن د غیرت ته خلاف کار دی رسول الله ویلي ودا سهيل ابن عمر دی انکار ساس اوس اسانه شو اسانه بدی شو چې د بیا اخري جرګه په وغ تمام ولا یا پنا او بل رسول الله دغه د دینوم نه نیک فال ونیو مخکې موږ دا ویلو چې نیک فال جایز دی الکلمه الحسنه يسمعها الرجل یو مزیدار کلمه چې کله یو سړی واوري لکه علي صاحب له ویلو خبر کې مس مغنوم د سړي فلان قال علي ویتا رب العالمین په موږ باندې شو چې ته لکه څنګه چې مسافر دشمنانو وچچ او مرحب اغلار نه پالنی ولو بدپلی به په اسلام کې نشته الله تعالی چې لکه زما مخله اوس پیره زما مخله اوس زړه زنانه رااله یو ترمخ انسان راغی چې موږ ټکر سره مخامخ شو نه نیک پر شو بد نشته په دې مزمنس کې ابو جندل راغی شپږ مله مزل کړو چې په دې وخت کې د په کول اسونه کې کړو زولانی پرته وي د پلار ویل سهيل ابن عمر یا رسول الله دا موږ سره بیرته واپس کړي الله نبی ول تر اوسه هم لیکل نه دي کړي څنګه واپس کو دا بنشي کېدی هغه تاکید وکي هغه سهيل ډېر کلکش وې دې وخت کې ابو جندل و شړل ویل یا معاشر المسلمین اے د مسلمانانو ټولګه به مسوسونه بوزي دا ګوره د گمراهي په طرف باندې مارواني ولې مې بوزي درنه عمر ابن خطاب دومره جذبه کې راغی د خپل تورې د مخ وړاندې کول او د ورته ویل چې د کافر انسان د وینې د شه لکه د شپې مانس مانه د توره والو د خپل دی پیوشه به ایمان دی دا یا خو په خپل باندې زړونه شو او یې په دې مسله باندې دماغ خلاص نشو رسول الله ورته یا با جندل اصبر واحتسب فان الله جائر لك ولاصحابك فرجا ومخرجا صبر کا وسمن الله تعالی امن راوړي او صاحب دې ملګرو خو بیرته ور سره لاړو لیکن په دې باندې وشو چې شکل به راځي نه اگر که رسول الله تاکید او ترکیز په دې خبره منو چې راځو به دویم په دې خبره باندې چې تاسو ملګری راځي موږ به نه درکو خو کس موږ ملګری درتله دا برا کوي عمر شبي دا خو نه منو اې دې ظاهري موږ تاسو تاوان معلومیږي واقعي نفس امر کې خیر دی د مسلمان ملګری چې د کافر په خوا کې ودر دنیا خو بې ایمان شو کافر شو موږ پیڅه مرتد موږ څه کو چې غزان لراولو درې مې ویل د صلح به تر لس کالو پوری او سلورم ویل چې کوم ملګری تاسو بڑاله کې داخلي کې غویم داخلي دي شو کوم بڑاله کې څوک داخلي کې دام داخلي دي شي د محمد رسول الله په تایید کې بني خزاعه او درېدل او د کفارو په تایید کې بنو بکر او دیم ویل چې بده کې ارجماعت په ارشه باندې برید وکړي صلح ماته او روان کل کرازین او درې ورځې به تیروي او د توري بری په تیګو کې باندې کړي رسول الله وی سیدا صبر وکړي علي ابن ابي طالب لیکل کول بسم الله الرحمن الرحیم شولی کل نو سهيل ابن عمرو ویل چې دا رحمان او رحیم ته وران کمر رحمان دا رحمان څوک دی مو خو نه پیژنو الا رحمان اليمامه مشرکین اوس موږ الله ورمانه رد وکي قران کې سوره مریم کې تقریبا 15 لشکر د رحمان نومیات چې زمونږ د الله د یو نوم نه داخله منکر دی او د الله په دومره خپه دی غصه دی نو سم خل هغه انسانان چې چلی رښګین چې د الله د نومونو سره دښمنی کوي د الله په نومونو کې تعویل او تحریف کوي او تشبیه کوي سم خل دا زمونږ د الله دښمنان یو کبنی په دې باندې رب العالمین خپه یو کبنی ډیر زیات علي سره وران کوي زین وران رسول الله په خپل لازم نه وران اگر کله الله نوم ورانول دا ګوره بد کار دی اوس خبره په بل طرف روانيږي به ویل هذا ما قضاه الله هذا ما قضاه محمد دا هغه سره چې فیصله کړي بده باندې محمد رسول الله د سهيل ابن عمر سره ویل کړه محمد دنه رسول وران کا مونږ ته شرط پر رسالت پیژنو کوم ته ومنو چې ته د الله رسول نه بده وخت کې به زموږ اوسه ټکر په سمانه دي جګړه پس کوو
علي بن ابي طالب له اوران کاغه زینوران رسول الله په خپل اوران کې قران کې الله سوره فتح کې محمد داغه تذکره وکړه تاسو اوران کې الله زینورانو زبې قران کې ذکر کوم ارڅو به تر قیامت پورې لولي دا رسول الله سره زموږ الله فضل او احترام چې دا مسله کله وشوله زنانه په دې کې رااله کلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط شل زنانه وسره رااله دې طلب کې چې دا موږ واپس کې رسول الله د دې باره کې لیکل نه دي شوی دانه کیږي اول نه کیږي یو خو زنانه ډېری کمزوري دي چې شرط دوی واپس کړي شي کې دې شي په دیوالو باندې ایساغه مرتدي شي دویم د مؤمن زنانه د کافر انسان په خپل مابین کې نکاح نه کیږي او د ویل چې څومره ما د خلکو ځان سره راوړې زنانه هغه بیرته واپس کړي ځکه اسلام د چا مال وګی نه دی او دیم ویل چې اے صحابه او کسان زنانه چرته غیر مسلمي هغه طلاق کړي د عمر شپ د زنانه مکه کې وی هغه ټول طلاق کړي پری خو دی یو معاویه سے بنګا کړه بل صفوان چې هغه وخت را دوی ایمان نه راوړي دا مسله چې کله وشوه د زنانو واپسی د لانړه الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورواچول چې د هدايا الله لیکي او سرونه وخري رسول الله شکر دا امر وکي ملګرو اڅونه ویلي د دې ملګرو په دې خبره کې دا مقصد نه و چې رسول الله خبره درچ کې دې چې تخفیف الله راولي د ام سلمې کور لره رسول الله پریشان وې دا ولي و ما دې ملګرو له امر وکي هغه منل و سبق خپل اول هدايا حلال کو به سر وخره دا ملګری خپل دا کار وکي او خیر زنانه رسول الله چې کله دا کار وکي نو هغه یو بل سرونه وخره له دومره غوسه چې نږدې یو بل سرونه غوڅ رسول الله به ترغیب ورکړي چې قصر وکړو وختي ونخرل کم کړه رحم الله المحلقين الله درهم کې بری سر خرین کو باندې رسول ملګری ویل ول مقصرین دریم کرته نشي ویل سلورم کرته ول مقصرین چې روان شو عمر شه ورته یا رسول الله تم له نو ویل چې موږ به عمرې لزو وې دې چې کوم نو ویل سکال وې زموږ د مړي والله جنت له بوجو کې بنه بوجي ولنه وې موږ په حق باندې کوي ولنه ولې به موږ جګړه نه کوو وېزد الله رسول ما والله ما کومک یو معنی ځای کوي ابو بکر الله هغه مرته خبره وکړي او به ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سوره فتح نازل کړه عمر سے بل تعالی راشه چې دې په ویل ودا څنګه فتح را دغه خو ظاهري موږ تاوان ملاوش وې دغه فتح را نو پدې کې لوی مسله دا و چې ضعفا او مجاهدون له او مسلمانانو له عثمان بن عفان تلقین ورکړي او تسلی ورکړي و یو را شروع شو بدی کې اولنې کس ابو بشیر راغی رضی الله تعالی عنہ کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسان بشراله ویل یا محمد العهد بیننا وبینک اذا الله نبی د زموږ اوسه ما بین کې چې کوم لوځي کې شوی دی چې زموږ ملګری به واپس کیږي او سونه دغه له هسته وکا ابو بشیر موږ لراکا رسول الله ابو بشیر لویلی چې ورش هغه ویل یا رسول الله دا ولی ما خو ایمان راوړی د اخرک مال تعجب راکې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دوه خبره وکړه یو دا چې ګور ما د وادي مسله کړې د زبر واده باندې پابندي کو او رسول الله ډېر سخت پابندو کله کافر انسان سره دی واده کړی ولی نه هغه باندې پابندي کوي سوا د دې خبر نشه کړه په میدان د جنگ کې سر لاندې وته حربانو سره الحرب خدعه التبه چې څنګه دوکه د قوم لور کولې شو ورکا ځکه هغه میدان د جنگ دی او بل بشارت ورکړي چې ابا بشیر احسبر واحتسب فان الله سيجعل لك ولاصحابك فرجا ومخرجا كما قال الله تعالی او سره ملګرو لپاره اخره ولې صبر کوا ابو بشیر روان شو ذل حلیفه الاخیره شکل ورشد چې د مدینه میقات دی تقریبا د مدینه او د ما بین کې شپږ میله مسافه ده د غرمې ډوړې لکه نه است کجوري وغیرہ ده خړلې نه یو کافر دی بل کافر د خپل تور را وېس ورته وی ویلې چې لکه دې توري لوګره څومره مزیدار تور مې اخصره او دا ډېر یو زرنا ک تور د ډېر مسلمانانو په دې باندې وژلې په والی مې دي هغه چې وکړه ابو بشیر ورته ویل چې موږ لم را کولې شو غني شرا کولې یو وی ګورا وکله چې د تور ابو بشیر واخذ اړه ولې لکه دا ډېر مزیدار تور د یو دم شړق شوی د کافر د سری ور عقل ته دی وګرځو چې الته دی وګرځول دی بل ودانګل صحرا په طرف باندې منډه نکړه د محمد رسول الله په طرف باندې د عملګری راغی مسجد نبوي باندې را داخل شو د صحرا په طرف باندې ځکه منډه نکړه چې د ابو بشیر دا اوس الته ما وجني وکله چې جمعه لراغه رسول الله ویلې ودا چې وسړی د جده باندې یې را داخله شوی دا نازل شوی دا
وی چې کله راغی وسه شل له د ابو بصیر خو هغه وجه عثمان وجنی دی وخت کې ابو بصیر هم راغی تر وسره رسول الله چې نظر په ورپریو د وی ویل لامه مور دی برش در شفقت خیره ده لکه موږ ته شوبل لو چې لکه غرق شیدار څه چلو کې وی ویل د ابو بصیر خود شیدل لکه د ور لړونه کده سره بل کس پیدا شوندا کې د شیدل ټول جهان رسول الله فرمایي ور واچ داغه د خبره او د حدیث مقصد داو ابو بصیر چې کله پوښتنه چې رسول الله مې اوس ورکې به نو ورته ویل چې اے د الله رسوله یو کرستا خو راغلی او موتا دشمنان له تسلیم کړم ته په خپل لوس کې بالکل پابندي دی وکړه دوباره زه دې خلکو خاله نه ورسم لاړو عیسی العقیله سیف البحر بعض خلک الفاظ سیف البحر استعمالي دا سیف البحر نه بلکې سیف البحر دغه خاله لاړو دا د شو علاقه چې پاغیزه کې غرونه او ونی وي د شو پټ باندې زیو دلیل له بدی باندې چې د مجاهدینو اکثره د وسیدو چې هغه غریز علاقه ونی سمچي التر انسانانو مرور وغیرہ دا کې دي نشي الته اکثره داخل وسی کی التلاړ چې کله غیزه کې دا پاتې شو تاسو اسه کې د ابو بصیر او د ابو جندل د ایمان لو ګورئ ګوره دغه ابو بصیر ایمان راوړ رسول الله واپس کې دوباره ګور بین د ویل چې ما واپس کې پر رسول الله باندې چرته بدګماني ونه کړه چې دا څنګه امری ما پتا باندې ایمان راوړ ته ما دشمنان لور کوي زغ خپل کار کوا وی ویلې زب واقعا په مرتبه تابع کې او محمد رسول الله واقعا په مرتبه مطبوع کې زب داغه خبره منم اگر کاغه مل ارس ولي ونه وي عیسی الاخیر زم بدګماني ونه کړه قوي ایمان لرو او قوي ایمان مخکې او درس کې ویلې شوی و په دې باندې انسان له نصیبږي چې کله شل کارونه سړی وکي اجمالی ځان سره یاد ساتي ځکه د ایمان قوت چې کله په انسان کې موجود شي دا به خلکو نه ګلی ملي نه کوي زمون یو ملګری بل ملګری خبره وکي چې هغه پریشان شي لکه تاسو مر اخیری ملګری د خبره مال وکړه داس ما امیر د خبره مال وکړه خپل کار دی کوي ناغه په دې باندې چې د الله په مخلوقاتو کې به سوچ کوي دویم د رب العالمین په نمونه کې به سوچ کوي دریم قران کریم کې به سوچ کوي څلورم د رسول الله تابعداري وکړي لکه د ابو بصیر چې کوله پنځم د الله نه دعاګانې غواړي چې الله قوي ایمان را شپږم د رب العالمین ذکر وهم کې اخلاق بزن کې پیدا کړي او اتم د محمد رسول الله معجزات به پیژني نهم د رسول الله شخصیت به پیژني چې د نبی څومره اوچت انسان دی لسم د هر قسم کفر او شرک نه جدایي ایو لسم رب العالمین له وخت ورکول دولسم د نیکانو علماء سره ناستا دیر لسم علم د قران او سنت څوار لسم عمل د الله لپاره کول پنځ لسم د ادب نه کار اخسره شپږم د الله بندگانو سره مینه محبت ولسم د هغه کارونه لري کېدل چې دا د الله نه لري کوي نن اتلسم عمل صالح او نن نسم جهاد او شلم د مسلمانانو سره مینه او د دې ابو بصیر او د قشند ابو جندل په زړه کې د الله مینه پرتا وا ذکر دې خبرو پروا ونه لړ د معسكر او د سنگر په طرف باندې او د الله مینه په قران راځي د قشند په دې منځ باندې راځي د الله په یاد باندې راځي د الله د نمونه سره زړه مختکول باندې راځي د الله پر رضا باندې راځي د خپل سره د الله وړاندې یو قیدی غو تړلو باندې راځي د الله د اولیاء سره ناس الله له وخت ورکول د رسول الله تابعداري د الله لپاره د خلکو سره مینا کول ورانه ولا ته ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول هغه کارونه کول چې دغه مخکې يحبو ټکی د امانت پابندي د وعده پابندي دروغ نه ځان ساتل دا چې کله عیسی اخیره لاړو غریزه اخیره د مکه مشرکان لمدا معلومات شو چې رسول الله د لوس پابندي وکړه په دې منځ کې چې چرته مجاهدین پیدا کېدل نو دوی څه معلومه چې لکه پلانې معسكر پلاني ځای کې دي یو بورتلو بل بورتلو بس دسته التجمع شو د مکه مشرکانو په دې کې ډېری مزیم کړي وي ځکه دسبندي شوی و قافلې تلې راتلې خودي صحابه کرامو چې کله خپل دسته برابر کړ هغه به د اکمالاتي کاروان باندې گزارونه شروع کړه ځکه مسلمان له بهترین مال د الله په نسبت اقمال د شغله دشمن د مالی او په دې طریقه باندې تی اصول کی کفار په خپل مابین کې ودسي فوج تیار کی وی ویل چې لکه دې محمد پر ملګرو باندې عملیات پکار دي پلاني ځای اپریشن کول پکار دي چې داخله موږ دل کو قواوی شکل بسې بوتلی د غوړ معسكر پسې هغه سې ټول ملګری ته ورک شو پټ شو به غرونه کې د دینه دا خبره معلومه شو چې کله د دشمن ډیره قواوی جازونه ټنګونه او قسم فوج د مجاهدینو په سره ولي او هغه په یو غریزه علاقه کې واقعي معسكر کې حضور ورسره راشي نو به پکار دا چې مجاهدین ته تیت شي ورکش د سمسو کې دیونه کې د ځان پټ کی د شي بني چې لکه زوته میدان لره وځم ځان په واست تخریبون نه دا تکتیک د محمد رسول الله ملګرو دی چې وسته راشي نه بزن ته اخو دی خو کا دی په عذاب شي ولته به ډیر وخت وړولې شي سب الله ته بچ کی وکله چې دا مسله او شخو حتی 300 کسان له دا ورسېده په 300 جبهه باندې به د چا زورم نه رسېدو
داخله ګډه سخت قید کړه رسول الله له قاصد راولې کو چې دغه عیسی راقین مجاهدین ځان سره بوزه دا لوز زمونږه ماتي زمونږ در تیرو خدای خلک ځان سره یو ځای کا دغه مونږه بالکل غرق کړو زمونږ ټول قافلې دل کړي رسول الله په واسطه ورولې ورته ویلې چې من محمد رسول الله الى قائد المجاهدين ابي بشير او فلان چې راځه د ملګری د اسما خو راولې په دې وخت کې ابو بشیر رضی الله عنه وفات شوی و ملګری له ویلې مو چې لکه اسما ایمان دې لپاره نو چې زری په دې غرونه کې د رسول الله نه جدا پاتې شم ما خدام مقصد چې رسول الله په دې خوا کې د ګارد په صفت باندې استعمال شم خود تقدیر په خدا او جزې دې غره راولې ګل رسول الله الته مدینه کې پاتې شو په دې باندې د الله خو نظر عظیم یو جمعه مې د قبر سره جوړ کړي او مسجد ابي بشیر خو هغه قبر په دې جمعه کې داخل نه وو او د ملګری پویم نه و چې د قبر په خوا کې جمعه جوړول حرام کار دی دا اتفاقی فیصله ده که احناف دي که شوافی دي که مالکین دي که حنابلة دي که اهل ظواهر دي که اهل حدیث شي د ټولو علماو په نظم باندې چې د قبر په خوا کې به جمعه نه جوړیږي او جمعه کې بدن نه قبر نه دفن کیږي هغه به استلکیږي کم قبر کې چې کم جمعه کې چې دنه قبر دی غیر سین کې داخلي منځ کې باطل یا مکروه دی بالکل کیږي نه او احناف علما دا فرمایي کوكب الدری کې رشید احمد سے فرمایي شرقا غربا شمالا جنوبا چې په کم جانب باندې دا قبر واقع شي بالکل پاغي جمعه کې منځ کېږي نه د محمد رسول الله قبر چې مسجد نبوي کې د ابوبکر عمر ابن حجر اسقلاني دغه جوابونه کړي ظاهر ته مانه شدا په جمعه کې نه بلکې دا بار کوټه را دا داخل کې نه دي څو ځایونه کې منځ نه کېږي یو چې په کوم ځای کې وخان تړل کېږي دویم په قبرستان کې الته منظم نه کېږي او د قشان د جنازې منظم نه کېږي او هغه حمام کې شنارینه او زنانه کې شریک لامبي به په دې موجوده غسلخانو کې کېږي او کې نه کېږي یو قول علماء دا ذکر کړی چې دې کې کېږي وجه دا ده مقصد د حمام نه دار چې الته دا غنده او په سړي باندې رانه شي جامع غنده نش او دلته خو صفه ستره دي لیکن دا ابو داود شارح عون المعبود مولا لیکلی دي چې په دې سقاو کې منځ کېږي نه رسول الله د حدیث زوجنه او خاص کر هغه ګرجی عبادت خانه چې پای کې تصویرانی دي يهود نصارا عبادت خانه دي ځکه دا قبر بالکل بل جمعه کې داخل نه بلکې جمعه ته بارو خدا ملګری دې مسلې نه پویم نه و چې د قبر په خوا کې جمعه جوړول داسه اوبال بمي هغه ملګری راغل دغه خبر ده چې ظاهري خو دې کې مسلمانانو له تاوان معلومیږي په واقع نفس امر کې خیر دی هغه څنګه صلح د حدیبیه کې یو څو فائدې ډېر پیدا پکې خو لیکن یو پنځه پیدا ته د وضاحت لپاره بیانو یو فائدہ ده چې کله د صلح شوی نه وته دی وخت پورې چې ډېر لشکره رسول الله په مکه کې دعوت کړي شپږ کاله په مدینه الرسول کې ډېر لسو شپږ تقریبا 19 کاله دومره به جوړیږي د 19 کاله کې تقریبا 2.5 مجاهد مسلمانان پیدا شوي دي 2.5 زیات 3 خو چې کله به دا صلح وشو رب العالمین تقریبا 10 کسان کې مسلمانان پیدا کړ او سوال پیدا وریديږي چې دا اول مخکې د خلکو ایمان نه راوړو چې وزمره خلک زیات راځي مخکې مکه مشرکانو د خلکو ذهنونه خرابول چې لکه د محمد خاله مو ورزه او د پلار نیکه طریقه پر خودلې دا گمراه دی او د لیونه دی او فلان دی او ساحر دی لکه اوس اکثر انسانان دا وایي د پلانې سره په درس کې برخه ماخله کرامت اولیاء نه مني او امامان نه مني صحابه ول کنزل کې او پلان کې او دا ټول دروغ وایي ایسا سړی لري پاتې شي هغه الله د حق نه محروم کی خو چې کله یو سړی وکړي هغه د خپل راشي چې رښتیم دا کنزل کې او کنه کوي چې کله د قران او سنت درس او تدریس او ریسه بل لکه ځونه شي به چې ټول نه خو اعلی زیاده دي در مکینه مشکانو عادت دي چې د خپل ملګرو په ذهن کې د شي خاکا وردن نه کوله دې درس مزه دې صحابه خاله مورزه ګډ وډ ودی کی او دوه کار کې دوه هغه کار کې لکه دا ټول پریدا د دې سړي خو راشه کرشتم دا خبره کوله خو ولې په لاس منه کې نه بجبه منه کا او کچرته نه منه کوله به ورته کینا د چا په خبرو باید سره دوکانش او د اسلام مقصد هم دا چې کله خلک په دین د اسلام کې را داخل شونه به خو گزار مجاهدین په نه کوي دا گزار ځکه مجاهدین کوي چې خلک اسلام منین نو ایسو د مقابله شروع کی دغه پیدا به دا معلومه شو چې مخکې اسد قریش سره ستر بګه جګړه وا او په مدینه کې د باسي من يهودو سره خو کله چې دا صلح وشمنو دی وخت کې خیبر والا سره جګړه جوړه شو د غطفان والا سره جوړه شو درېمه پیدا چې د رسول الله دعوت عام شو په خا دعوت چرته کېدونه اوس دعوت عام دی هغه په دې طریقه چې بنو خزاعه رسول الله په جماعت کې را داخل شو هغه نور د دشمنانو سلورمه فائدہ پکې ده ظاهري چې موږ ملګری غویل ورجو موږ نه راکې موږ له تاوان ښکاری واقع نفس الامر کې د اخر دی وجه ده چې موږ ملګری د دشمن پر حساب کې ودرېږو دا خو مرتد دي مرتدینو باندې به موږ تاسو کار لرو خپل کار کوم ځای کې هغه غر کېږي الله دې غر کړي
او پنځمه ناشنا پیدا ده چې اسباب سره استعمالي خو کله بغیر د اسبابونو خلک کار کوي لکه توکل چې هغه ابو بصیر کړی دی هیڅ یو سبب شته نه د عیسی علیه لړ معسكر جوړ کی یو په یو باندې دي جن به باز خلکو استدلال کړی دی او توجه دی لا وې د دینه دا خبره معلومه شو کې مجاهد هغه د اسلام دشمن د مجاهدینو مسلمانانو طلب کی چې لکه د پلانې مونږ لراکه ګور در باندې حمله نه کوو او کرامونه کې در باندې حمله کوو نو به دې مسلمان مجاهد ورکول په کار دی وجه دار چې رسول الله ابو بصیر ور کړی دی او د قشن ابو جندل ور کړی دی دا استدلال کول د دې جن بالکل غلط استدلال دی د قران او سنت نه خلاف کار دی دی څو وجنه یو وجه دا چې په دې کې رسول الله د خلکو سره لیکل کړي دي آیاتار دي خلکو سره چیرته لیکل کړي دي نه دویمه وجه دا هغه خلک اگر که کافر و دی لوس ډیر وفادار و آیا دا اوس موجوده کفار چرته دی لوس وفادار دي دوی وای چې دا مونږ کو سره دي چې څومره ظلمونه دوی په لاس زور کړي هغه ټول استعمال کړه دریمه صحیح وجه دا رسول الله چې ابو بصیر ابو جندل ورکړو دا زموږ د الله په امر باندې په وحی باندې آیا موږ تاسو له چرته وحی کیږي نو چې وحی نه کیږي موږ باندې چرته دا حق نشته چې مسلمان مجاهد اسلام دشمن زموږ نه طلب کوي هغه موږ د پلاس باندې ورته تسلیم کو عمر سے ورته ویل یا رسول الله ولې دا کار کوي وېزه د الله رسول ما الله مانه کوي او الله بس ما کومک کوي لیکن کيو سړی چرته دا سر زوري شروع کی جزې ورکوما او ایسا غیرونه و دا سړی دوی لور کینو اهل علم فرمایي دا تعاون مع الكفار دی سړی اعمال ټول برباد او دا سړی د ایمان نه خلاص ایمان نه سړی خلاصيږي په درې درش کارو باندې خلاصيږي مخکې او درس کې ویل شي و اجمالی په کې ځان سره یاد ساتي اول دا معنی چې په کفر او شرک دویم رب العالمین له ناروا واسطي غنل دریم چې کله سړی مشرک له مشرکونه وي او څلورم د رسول الله د دین سړی ناقص وګڼي پنځم د رسول الله د دین سره سړی بغض ولري شپږم د رسول الله دین پر سړی استهزاء وکي وم سړی سحر حلال وګڼي چې دا حلال دی اتم د کفارو تعاون لکه د مخکې صورت چې موږ ذکر کړي نه هم یو سړی د رسول الله دین نه باز خلک مستثنا کی چې پلانې سړی خیر د عمل پیونه کی لسم د رسول الله د دین نه اعراض ایو لسم غیر الله له سجده کول دولسم قران کریم او دینی کتاب په قاذورات او ګندګي کې غرزول درلسم ګناه کبیره کول او همیشه او حلال ځان لګړل څوارلسم د الله د ربوبیت نه انکار او پنځم دین د اسلام هغه تر بازه وخت پورې خاص کول او نور زمون په وخت کې هغه ختمول شپږم د عالم قدیم غنل ولسم د قران د الله کلام نه غنل اتلسم ملائکه د الله لوري نه غنل نو نسم د محمد رسول الله ملګرو لکنځري کول او شلم شکل یو سړی په قیامت باندې ایمان را نوړي یو وشتم چې کله سړی د يهودو نسوارو د قانون لبیک وای په نسبت سره د قران او سنت قانون لا دویشتمه د مسلمانانو په خلاف باندې اسلحه او چتول او درويشتم علماء دا ذکر کړی د رسول الله د سنت پر استهزاء څلورشتم د اسلام په دین باندې ناشکری اسلام باندې پنځشتم مسلمانانو له ضرر ورکول شپږشتم سړي سره دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې د اسلام وانلی او وشتم د ایمان په نعمت باندې ناشکری اتوشتم مؤمنانو له ضرر ورکول نه وشتم د دایره سړي سره نه پیدا کېدل چې الله زمانه دا وانلی او درشم علماء دا خبره ذکر کړي د خلکو په وړاندې یو عمل چې به ځان لشي بل یو درشم د يهود نصارا سره موالات دو درشم د هغه سره مشابهت او درې درشم په ګناه باندې اصرار کوله دا درې درش کارونه چې کله سړی وکړي نو دی وخت کې دی انسان ایمان بربادیږي وخت تخریبيږي یو په دې کې دا التعاون مع الكفار د کفار سره تعاون دی مسلمان نیول او هغه ور کول خاص کر په مقابل به څو پیسو کې چې دا پیسې مال راکړي مسلمان مجاهد ورته بغوته کې او هغه یې دشمن ور باندې شاپوي او هغه غیر کې صاف دي عمل باندې ستا ایمان برباد شو تخریب شو ته په قیامت کې همیشه په جهنم کې اوسېږي تاسو مه خطرناک مسله دریم په دې کې دا خبره وشوله چې د عمرې جواب هم شو ان شاء الله به روان کار به تاسو عمره وکړي او د محمد رسول الله د نوم بیزتی شو دی وکړه الله دغه عزت وکړي قران کې ولي کلو او د صحابه توصیف وکړي چې تراهم رکعان ته داخله ګوري رکوع کوونکی سجده کوونکی په دې مخ کې به صلات معلومیږي چې تهجد کوي زیړ زیړ رنگونه یا د قشن د مجاهدینو په دې مخ کې نورانیت تاسو د وګوري تجربه سره معلومه ده چې کوم یو سړی د الله د رضا لپاره jihad لوته لري هغه په اعتبار د بدن سره څومره تور شکل ولې ونه لري الله په دې شکل کې نورانیت کې اقا مجاهدونو تصویرانو غوړي واغه خلک چې هغه د په آرام باندې جون کې به دوی تصویرانو غوړي اې دا دوړ دی په سره فرق لري کې نه لري زموږ الله پاکو کې خصوصي سی به خود لیدا قشنګ فکرې د خلکو سره راکاږي ځان لا او دا مسله به معلومه شو چې اول درې سره کسان مسلمانان به لسره خو چې کله فتح مکه او تقریبا یو لک څلوي سره مجاهدین مسلمانان پیدا شو دریمه مسله به دا و چې بده منځ کې وبله غزوه وشوه
د بنو فزارونه یو سړی راغی عبدالرحمن په نامه نیمه ډېر مزیدار نه خو لیکن دا خراب او خطرناک سړی و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د زکات وکم په یوځای کې و د رسول الله یو خادم ال توسره رباح په نامه یو بل غلام او سلمہ ابن اکوع مو استدی عبدالرحمن څخه کسان پیدا کړو دیر شوخه او عملیات وکړه په دې وکانو باندې وکانم د ځان سره بوتلو د رسول الله خادم شهید کی سلمہ ابن اکوع په دې مجلس کې دا وي زم موجودو دا اقا سړی دی چې د اسنه مخکې منډه والا د وکنه مخکې منډه والا حتی د غشي د مرمین مخکې تلو او که د غره په یو طرف باندې یو ملت کې بده بل ملت کې به سره بل طرف راغلو لکه پیری او د سیرت والا لیکلي دي وې دومره خطرناک لاسونه وته به دا ګمان کو لکه د وخ لیچی د وخ لیچ زګ زګ لاسونه او قوي دا فرمایي چې ما وکو اسو هغه مې تل حل ورکه چې کله دوی دا کارو کې منډه مې کړې غونډه و ختمه و مې یا صباحه د مدینی والا له اوازونه ورکړ چې مصیبت راغې او پیدل مې پسې واښول وې منډه دا غوي د سونه د وکانو د منډه سماده خو حتی تر دې پورې چې د وکان مې ته ټوله ایثار کړ چې وکان مې تر سر کې به مې منډه واخصو دی ویلي انا ابن الاكوع زدا اكوع بچي ما واليوم نن دا ورځ د بخیلانو رزلانو دا چې تاسو به بخیلانو رزلان جوړیږي او کزه وی تر دې پورې چې دویم چپکه مې داغونه ډیر صادري وغورځولې د پاسم پیتیږي کې چې محمد رسول الله معلوم شي چې دا سلمہ ابن اکوع ان ولي در زوبره به درشه کې ورکی نشي وی دوی یو دلیل نه وته زدي غر له ختم د پاسم غټه غټه تیږي بشرا واخ دي قوي مجاهد یو کس یو بس د دیش کسره مقابله لراغه وی دا غټه غټه تیږي میرا واخ شو د مخه مې ورته وشتا وی ایسه میرا تاو کړ په بل طرف دوی د غرمې ډوډۍ په وسه کې خوړه زه د غره ورته په دې جانب کې ولاړم یو دی په هغه جانب کې څلور کسان اسما په راځي کړه وې ما ورته چیلنج ورکړي چې اے خلکو زما په څه کې تاسو را روان شي مانی ولې نه چې زړه قوي سره د الله په فضل خو چې ما چاله قصد وکي یا ساتي چې هغه ورسمانه بچ نشي پاتې کېږي و مې راوي وې په دې وخت کې محمد رسول الله عبد الله ابن ام مکتوم معذور صحابي د مسجد نبوي کې د خپل ځمن نائب مقرر کړ مقداد سره اغله جنډه ورکړه او ځان سره مجاهدین را روان کړو دریشا سوران او اخرمه ابو قتاده مقداد ودا چې کله ورسېدل عبدالرحمن په اخرم باندې حمله وکړه وی ایساغه شهید کی ابو قتاده چې عبدالرحمن باندې حمله وکړه نو هغه وی وژنه مردار کی نو په دې وخت کې دغه چې کوم سامان نه پاتې شو ابو قتاده ور باندې خپل صادر واش منډه دغه د روان منګیو وی دې وخت کې د رسول الله ملګری شرال او د دې ابو قتاده صادر وی ان لله وانا الیه راجعون استشهد ابو قتاده شهید رسول الله ملګری هغه شی شوین دغه صادر دی وې تر دې پوری چې زه قرب راکله دلته دوی رالو دوی چې نه کې وبس کړي وې موږ مقابله وکړه خلک مو واپس کړه رسول الله لم ویل چې اې د الله نبی یو سل کسه مجاهدین مال راکړه دا ټول انسانان استغفر الله سړي زرا ولم رسول الله بس موږ خپل کارو شنو رسکو و تکتیدل او سم د معجزې په طریقه باندې معلومه کړه چې بني غطفان کې وې دوی روان دي اېدینه دا خبره معلومه شوه چې جهاد د تر قیامت پورې جاری کړي په یو جګړه کې مجاهدین کامیاب نشو مقصد بدني چې ولې موږ شهیدان نشو اولی من کامیاب نشو دا ټول عمر دشمن سره ډغانه کدی کنه بلکې او قبل کنه بلکې او رسول الله بیرته واپس شو په اخر باندې جنازه باندې کړه چې رسول الله عادت او شکل په شهدا باندې جنازه کول او کله نه ویلې وېزمن په شاسوارانو کې هغه چې د ابو قتاده او په دې پیدلو کې سلمہ ابن اکوع دي غنیمتونه میزان سره واخص سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استم خپل منقبت ذکر کړي وې دوه برخه مال راکړه د پیدلو او سواره غنیمتونه دې ملګرو مابین کې تقسیم کړه چې کله دا پروګرام وشو نو دینه دا خبره معلومه شو چې رسول الله په ملګرو کې بهادر ملګری نشتا ټول بهادر و دویم ته دا خبره معلومه شو چې مدینه باندې نور حمله نه کیږي وجه دا اعلی چې د قهرمانانو او ابطال په یوځای کې موجود وي آیا پاغي باندې دشمن به حمله کولای شي نو د اسلام دشمن لدا خبره معلومه شو چې اې د اسلام دشمنه اسلام باندې به عملیات او تعرض نه کوي کنه په دې کې د ابطال او قهرمانان دي لکه دې سلمہ ابن اکوع بچین د دې ابو قتاده بچین د دې مقدار او د محمد رسول الله بچین چې د شي جواب تعالی درکې لکه څنګه چې موږ مشرانو دې مشرانو جواب ورکړي دي الی یوم القیامه څلورمه مسله به دا وشو چې د رسول الله د دعوت په بل طریقه وشتروش وس مجاهدین او رسول الله دشمنان له خطونه لیږي ځکه دعوت کړو د کتاب په ذریعہ کړو د کیسټ په ذریعہ کړو د موبایل په ذریعہ باندې کړو تقریر په ذریعہ باندې او کله د قران په درس نبی کریم علیه السلام مصعب بن عمر رضی الله ولېګو وتر قران درس کوم معاذ بن جبل یمن له ولېګو بس ودا دعوت دی قران درس راځي مې کېدل بس دا دعوت نو خطونه شروع کړه اولنې خط ولېګو نجاشي پاشاله دله درې کړته خطونه لګلې دي یو چې کله جعفر صاحب دلاله الته خط ولېګو
چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د نجاشی لا او داس مار تر زمانن دی او د قشملګری مې دی ګوره په دې باندې تکبر ونه کی هغه به ډېر اکرام وکي مخکې د سیرت واقع ذکر کړی شوی و چې د مکه مشرکانو په دوه کسان را لګري او چې تحفیم راوړي وي چې ځان سره سرمنې وي چې دا نجاشی بادشاہ په خپل لاس کې والي او رسول پر رسول الله تر زمانو د عملګری ورمنې زده کی خو خبره بالعکس وا وخط کې ولیکل من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اسحمه النجاشي عظيم الحبشه دلیل په دې باندې چې مکمل بسم الله وسړې په خط کې لیکي بسمه تعالی باسمك اللهم وسوشبكت ذلك الناروا بدعت اول خو مشرکین عادت خو په صلح د حدیبیه کې چې رسول الله ورکل د مجبوریت د وجې او وسوشبكت دامنه چې یا علی مدد زموږ څومره مسلمانان دي ځان له سنیانه وي مسلمانان به وي او کله چې خط لیکي نو به ولګي چې وسوشبكت دې دا مطلب چې موږ د الله نه سواره په دې خو علی له مدد وایو د ایمان نخلاص او خلاص نشو دا مکمل بسم الله دویم ته دا خبره معلومه شي سړی خپل نوم لیکي بری خط کې او دریم چې چاله لیکي هغه نوم لیکي اسحمه راغنمو او داغه به توصیف کوي له عظیم الحبشه ځکه داغه توصیف شو کې هغه بری دعوت کړي غټ اثر لري د شونه وی چې العظیم مطلق عظیمه الى عظیم الحبشه وی ویل زد الله حمدنا بیان واشهد ان لا اله الا الله او گوی کوم چې نشه حقدار د بندګۍ شواد الله نه واشهد دا گوی کوم چې د عیسی د الله بندري او دا د الله رسول له او دا د مریم بچی او مریم چې دا هغه الطيبه پاکه زنانه ده او دا د الله وینځره او دې چرته زنا نه ده کړی او ما ستا خیر خوې کړی تاسو ما خیر خوې قبول کا اسلم تسلم اسلام راوړ ته سالم پاتش او السلام علی من اتبع الهدى وکله چې دا خط وکړو نو عیسی ایمان او اسلام راوړو بیرغه خونه رسول الله لا ختم راولې غلو ام حبیبه او دغه محرم خلاص کې اگر کدا مخکنه مسلمانه وا او سلام پر رسول الله باندې راولې غو زکه چې نبی کریم علیه السلام پاک سلام زکه ونی ویل چې هغه ایمان راوړی نه و پنځه زینو کې سلام جایز نور پټول زینو کې حرام یعنی په دې پنځه زینو کې حرام نور پټول زینو کې جایز یو په يهودي و سلام ناشوي دویم په بدعتي باندې دریم د ګناي کبیره والا باندې او څلورم چې انسان باور براز نه شي اگر که باج علماء په دې کې اختلاف کوي او پنځم پر دې زنانه چې کله دغه نه فتنه جوړیږي و الا که فتنه نه جوړه د پیغمبر سلام اچولې شي نهم کال باندې ودا وفات شو رسول الله ملګرو له وساسو هغه صاحب ملګری وفات راځي چې غیبانه جنازه پیوکو اې دینه دا خبره معلوم شي چې غیبانه جنازه ګوره پکار ده خو کله کله همیشه عادت باندې جوړای څه مطلب کچیرته په هغه مړي باندې خلکو جنازه کړي توحید والا دوباره په مکوا لیکن که اخو دې خلکو به جنازه کړي خیر ته به دوباره په کولې شي او به خوب کې مې دلته سپینې جامع غوښې ودا کې نه د جنت نه را دویم خطیب د امیر راولې غلو نائب لا هغه کې به دوه قول دي چا ویل چې هغه قبول کې چا وی قبول نه کې دریم خطیب مقیقس بادشاہ خواله راولې غو څلورم قصراله او پنځم قیصر لا شپږم منذر ابن سواله وم حوزله اتم غسانی لا او نه هم چې عمان لا وکړه روانه چرته په ورځ باندې چرته ان شاء الله ژوندو به بد رسول الله دا خواګه او فرمانه الفاظ چې محمد صلی الله علیه وسلم څومره وکړ دي الفاظ کم استعمال کړی دي معناګان ډېر دي کم خاتون دي خلکو لګري دي داغه خاتون چې اکرامو کې چاونه کې هغه به ان شاء الله به بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کړي